حکومت والی سره رمضان پیکج خو به دوی هم اغوستي ښه به خوشحاله سه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې د پیکج خبره وکړه نو هغه په تېر حکومت کې مخکې چې دې کوم اعلان کړی و نو هغه زموږ په کلي کې یو 6,500 میخې دي په فارم کې نو هغې سړي ته میلاو شوی ما ته دا پته بل غریب ته نه ده میلاو شوی. حالان کې زه د بېنظیرې د انکم سود پروګرام خدمت کوم ډېر زیات د دوایانو د ګاډو د شناختي کارډونو نو په ما ډېر زیات خلک رامات دي خو زموږ په دست قدرت کې اسم نشته. موږ ورته وایو پی ټي وای لړ شئ د هغې خپلې پارټۍ له ورکوي عام غریب له نه ورکوي په کار خو عام غریب له دي ولې دا خو یوازې د پارټۍ خلک نه دي مخکې پارټو کې هم دا څیزونه راغلي دي او هغه هر چا ته میلاو شوي دي. په کار دا دي چې د کلي د ټولو مشرانو نه دا نمونه غوښتې وي هغوی ورته غریبان په ګوته کړی وي هغوی ته بیا دغه د حکومت پیسې میلاو شوي وي ځکه چې دا نه د وزیر اعلی صاحب د جیب پیسې دي او نه د سنیټرانو پیسې دي دا خو د قوم هغه ټیکسونه دي. تاسې مطمئن دي؟ نه جي نه مطمئن دی ناقص حکومت دی هغه خو څه کارکردګي نشته. تاسو ګورئ تاسو اخباروالی په علاقو کې ګرځئ تاسو ته د پوزیشن پته ده که د لارو نظام ته ګورئ درهم برهم فروت دی که ټرانسفارمر زموږ وسوځي زه خپل ټرانسفارمر په خپله چنده کوم. چې تپوس نه کوي په درېیم ځل یې نو بس جي دا اوس د خلکو اختیار دی خو دا هغه ماته دجال ښکاري تقریبا ځکه چې دجال بسې به ډېر زیات خلک دي اعلان کې هغه ښکاره کفر دی دغسې بس د دې پښتنو مخه ده په خپل سود او زیان نه پوهېږي ډېر ښه مشران یې رسو کړل او دې یې رامخې کړ او ملک یې تباه برباد کړ. دوی به پسته دي د دې وزیر اعلی صاحب و د دې ایم این ای صاحب و د دې ایم پی ای صاحب و دوی به په کومه خولې دې قوم ته وایي چې موږ به عوامو له سهولت ورکوو. ګڼې چې دوی د افغانستان او د انډیا ژبه استعمال جی افغانستان او انډیا ملګري نه دي ولې نه دي خو چې ښکاره له دې ملګري دي مخکې مشران یې دا خلک راوستي وو په پاکستان کې ځای نه ورکړه دهشتګردۍ یې جوړې کړې اوس یې چل نه ورځي اوس یې پاک حکومت علاج کوي مسلمانان یې بدل کړل. ګوره افغانستان مهاجر راغله دلته څومره وخت تېر کړه په دې ملک یې پالنه وکړه ودونه وکړل تجارتونه وکړل لوی شو او د هغې باوجود پاکستان له کوم ښېګړه او جواب ورکوي. مدرسه د دینه محفوظ نه شوه جومات د دینه محفوظ نه شو عوام د دینه محفوظ نه شو فوج د دینه محفوظ نه شو پولیس د دینه محفوظ نه شو. دا ولې او دا په کومو ګناه دا خلک کړېږي. بل فوج باره کې جي د فوج باره کې خو زما انشاءالله چې دونه امید دی چې فیلډ مارشل سره خو والله چې زه په خپله ګرځم دونه پورې مې د فوج د پاک فوج او زموږ د پولیسو د دې ښه کارکردګي ده خو چې دې څوک پرېږدي که نه پولیس خو د هغې نوکران دي.